توقشخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال أخذه. دا ولا مسألة دا مليش باب قطع الطريق شروع دي كم سلول سورتونو دا غي بيانم كده مسألة دا بياني كلا چي دا قاطع قتل شي نكمال دا خيستي هلاك شوي دا غي زمان بنوي لك سرقة كي صغرا كي چلاس کټ شمال هلاک شوی توانی نه. واذا قتل القاطع كل شي قتل شي قاطع فلا ضمان عليه في مال اخذه اعتبارا قياس کوي بالسرقه الصغرى باندې. وقد بينا ولتمن وجه بيان کړی دا فإن باشر القتل به اعتبار غورا مسله دا ده قطع الطريق کی یو کس قتلو کو او نور اسی ولاړو تغاړی تا نټول بقتلو ته چې قتل یو کړي د خدا نور چې کومو دیو دفاع کولا نو حکم ټولو کړي. فإن باشر القتل کچره مباشرت د قتل کو احدهم یو اجر الحد حد بجاری کیږي عليهم بټولو باندې باجماعهم وللان هو زکه دا حد چې د جزاء د محاربت جنگ کولو دی جنگ د ټول تیارو. ويتحقق او متحقق شولا بأن يكون البعض اغداچي بعضی د بکیرت ان دادی رد اویل البعض امدادیان وی د بعضو لپاره حتی اذا زلت غورکنا کچری وخه کی قدمونه دی دیو د کوم چې قتل بس ورغلیو کړي دیو قدمونه خېدی لوي انور خلق به غالب شوی د قافلې والا نو به شرط راتل نور راتل کنه بارو تناستیو انحازو الیهم پنایم دیوتنی ولا وانما شرط البته شرط قتل اے شرط خدا نه دی چې هر کس قتل وکي له وجنو نه شرط نفس قتل لکه چام وکو ټول لاس وکړ ټول به وجنو به. وانما شرط القتل من واحد منهم عدديون یو کس قتل له وقت تحقق. قال قدري ولا فرمای والقتل وان كان بعصا او بحجر او بسيف فهو سواء برغور مرسم. مساله دا چې دی قطع الطريق څوک مړ کو ټول به وجنو کڅو کی وجلې په امسا باندې دې ک بکانی والے وجلې دې ک بتورې وجلې بهر حال با دیو باندې حد جاری کو. والقتل وان كان بعصا او بحجر او بسيف فهو سواء لانه يقع قطعا للطريق زك واقيش ولا کټکی دل لاري وشو کولا بقطع المعره يا غدا چې څوک په لار تیر دل غي وشو کول. وان لم يقتل دغه پورې مسله ختم شولا بلا وإن لم يقتل القاطع ولم يأخذ مالا وقد جرح. دا پشامی په متن کې پنځم صورت ذکر کړی دی پنځم صورت ده کم یو بر ګورئ قطع الطريق چې دی قتل ونکي یو معلوم وانلی دوا زخم وکي ته چې دا اول صورت هغه کې زخم خبره نه و څه وکي زخم وکي نو دی حد نه بیان شوی حد خواږي ته وی شریعت د طرفه بیان شوی دې بیان نه دی شوی نو دې کې به خبره حد نه وباسو او قصاص ته به واړو کنه چای څوک دې زخمی کړي دې د زخم دې چې پاغو کې قصاص وي نو قصاص به تیلو او کله چې زخم دې چې قصاص وکړي نه دیت به تیلو پوه نه شولې ارش ورته وي واورا. وإن لم يقتل القاطع كشر قاطع قتلونك ولم يأخذ مالا وانلي وقد جرح حال لا چې دا زخم کړي اقتص منه دنه بقصاص اخلو قاطعنا فيما باغتك فاغزخم كي فيه القصاص وكم كي قصاص وي او خذ الارش او غسل كي بارش ديت منه ددنا مما ديت سكي د كل بدن تو ورش د جزء غي تويكا مما باغ زخم كي فيه الارش وكم كي زخم ارشوي وذلك الى الاولياء طب چا تسپرو اولياء تزكى حد هنا دي حق الله خباتنا دي حق الابد راغله لانه لا حد في هذه الجنايات كي حد نشتري فظهر حق الابد بقي ظاهر شو هو ما ذكرناه ده ما حكم من ذكركم فيستوفيه الولي تقبلي ولي. وان اخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله وبطلت الجراحات. وان اخذ مالا ب لکبرو ګوري مال یې واخستلو او چې مال واخلی او ګیر شي به خو به خپل لاس کټ کو کنه مال یې واخستلو توجه ور سره څوک زخمیم کړ قافله کې او به ګیر شو نو حد شته کا
مال یې اخیستی خپا او لاس به یې کټ کو ښه نو د جراحاتو سره څه کو خلک یې زخمي کړي هغې سره وایي جي دا موږ بله هدایه کې به الله راشي به یو کي دا بدن کم آزادي امام صاحب د دې له درجه د مال ورکوي د چا ورکوي او چې کله حد کې مال هلاک شوی دغه مال توان وي نه وي نو د دې جراحاتو توان به هم ختم شي خبر به صرف چاته لاړ شي حد ته وګورئ وإن أخذ کچرې ګیر شو وإن أخذ مالا کچرې مال یې اخیستی و ثم جرح به زخم کړی قطعت يده لاس به هم کټ شي ورجلو وبطلت الجراحات بټول ختم شي ولأنه لما وجب الحد کله چې واجب شو حد حقا لله حق د الله تعالی بند کر سقطت عصمت النفس نفس عصمت ختم شو لکه څنګه چې د مال ختمیږي حقا للعبد د بنده د حق بنده حق کنه نفس ختم شو كما يسقط عصمت المال چې څنګه ختمیږي وإن أخذ بعد ما طاب وقد قتل عمدا فإن شاء الأولياء لکبر وګورئ څلورم صورت دی گیر شلو قتل یې کړی دی د قطاع الطریق قافله کې څوک وجلي دی او گیر شو خو د دې ګیرېدو نه مخکې توبه ایستلې نو په دې قطاع الطریق حد کې شرط دا دی چې لا توبه نه ایستلې ګیر کې او که توبه ایستلې قرآن کې آیات هم دی کنه الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا دغه شان الفاظ راغلي کنه نو که توبه ایستلې کنه بیا قصه ختمه شوله خو قتل یې کړی اوس به څه کوو توجه وی جی اوس به خبر حق العبد به راشي حق العبد خو موږ ځکه لرې کړی و جهاد ختم شو نو حق العبد رالی څوک یې وجلې دغه اولیا به قصاصا وجني که نه پوهېږې پې وإن أخذ کچرې دا قاطع ګیر شو بعد ما تابه پس د هغې نه چې توبې ایستلې وه وقد قتل عمدا حالانکې د قصدن حق قتل کړی فإن شاء الله اولیا چې دي قتل لیکي یو که خو غیفت یې ورته وکړي ځکه حد چې دی فی هذه الجنایة لا یقام بعد التوبه پس د توبې نه قایمیږي وللاستثناء ځکه الله پاک استثناء کړې ده څه ویلي دي قرآن کې الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم مخکې راځي الاستثناء المذكور في النص ولأن التوبة برو عقلی دلیل بیانې کدی کوم مال اخیستی کنه معترض اعتراض کوي لاس خو ته باغی کې کټ کنه یار منګه وی صورت دا جوړ کړي چې توبه استلی توبه کله قبليږي چې مالم واپس کی د مال لو بس کېدو نه غیر توبه قبليږي توبه قبلېدو په شرط کې او شرط دا دی که حق العبد واپس کې به وتا نو دا چې مال واپس کړي دي او سرقه کې چې مال واپس کی د حج جاری کېدو نه مخکې پرونه ویلو کنه یا خو سرقه ختميږي وګورئ کوم دی ولأن التوبة يتوقف دم موقوف على رد المال ولا قط في مثله نبدي کی دا دم مت سبق ختم شو مت لقرات کی دي زمان مال لکار دي ولا قط في مثله دا شان زي کی بقت نوي فظهر حق العبد في النفس نو دا بنده حق ظاهر شو نفس کی او په مال کی حتى يستوفي الولي تدې چې ولي باخلي قصاص او عفو کيم کولای شي ويجب الزمان او چونکه حد ختم شوه کنه نو مال او بدن لا معصوم دي ګوره کا غیر څه خراب کړی دغه توان به مر کوي د مال عصمت مونږ ولې ختم کړو وادو دلته غوت نشته واجب وي زمان اذا هلك في يده او استهلك هلاكي وان كان من القطاع سبي مجنون الاكبر ګوره مې سي په دې قطاع الطريق کې یو کس تاسو چې د قافلې والو زارهم محرمو یو ورور په قطاع الطريق کې بل ورور په مقطومه علیهم کې یعنی قافله کې یا به د قافله والا کې ماشوم نابالغه یا به د قافله والا نه یار قطاع الطريق کې ماشوم یا به د قطاع الطريق کې لیوانیو څو شو درې صورته په قطاع الطريق کې ماشوم یا پکې لیوانیو یا بدیو کې د سکسو چې قافله کې دغه د رحم محرم وو په دغه صورت کې به بدیو باندې حد نه جاری کی تعزیر بار څه کوي غو حد با وګورئ یعنی دغه کم حد دی چې حبس دی اول او دویم صورت کې خپا ولاس کټ کول دي او دریم صورت کې صرف قتل له بلکې خپا ولاس کټ کول دي او ورسره قتل او سلی کول قصه وکنه دغه حد بنی کبه وان کان من القطاع کشریو د قطاعون ماشوم یو بکی ماشوم
يا بكي مجنون أو ذو رحم محرم يا بكي ذو رحم محرم من المقطوع عليه قافله والا سرا سقط الحد عن الباقين نبم حد ساقطيږي د ماشوم او د لیونی خبره خو اتفاقی ده امام سے بود امام سوي فالمذكور في السبي والمجنون قول ابي حنيفه وزفر اچھا جی ماشوم او لیونی کې د چا قول له امام سے بود امام ظفر سے د هم دا مفتابه رائے ده امام ابو یوسف رحم الله وې ماشوم او لیونی کې به وس منګورو توجه کچری غلا دا غټو کړي و او کوم چې روغ دی هغه کړي و او ماشوم او لیونی دا وتاسه ولاړو نبی په نور حج جاری کیږي به د باندې جاری کیږي دا ماشوم دی یو بکی دا بل بکی مثلا یو صورت کې ماشوم بل صورت کې لیوانه پدیو باندې جاری کیږي نور به جاری کیږي حق قافله ولا کې کم ماشوم کار هم هغه کړو یا بکی لیوانه او کار هم هغه کړو نو اصل چې څوک دی چې کار کړی دی چونکه هغه باندې هاته نه جاری کیږي نبی به نور هم نه جاری کیږي او امام ظفر سے امام سے ابراهيم الله څوي په هر حال با حد ختم شي وورا فالمذكور في السبي والمجنون قول ابي حنيفه وزفر ونبي يوسف رحمه الله انه وورا لو باشر العقلاء كذا كار عقلاء وكللو يحد الباقون ان دماشم او لونين علاوه بطول حد کو وعلى هذا بنا بدي من سرقي صغرام دا ايكم دا قو كم دي له دو كم ده امام يوسف سے دلیل وورا ان المباشر چنه دا اصل له څو چکار کی دا اصل له هم بده ته ګور نو کدا وقلاو بس اصل شو کنه نو ز سمکه و چې فرع معنی لیونی او ماشوم خو فرع دي په دې صورت کې ځکه کار چې دیو کوي او غوي نه کوي نو دا اصل شو هغه فرع شو نو د څه شو کولای چې اصل فرع تابع کو بلکې فرع بد اصل تابع کو اصل مسله خو ته سیده خو به هم ګوري وتا کمره له امام یوسف سے دوباره دلیل دار چې ان المباشر چې دا اصل له او ارد څوک چې امدادیان یا خو تابع وي ولا خلل او دې صورت کې چوقلا کارو کی خلل نشته په مباشرت دو قلا ولا اعتبار بالخلل بالتبع او قياس نشي کولای چې اعتبار چاله ورکی په تبع کې خلل یعنی ماشوم رد کې ولاړو دفاع کې لیوانه ولاړو نو کې خلل او قلا او تم دی راشي نه تبع کې چې خلل یې اصل ته درازي وفي عكسه اك الټا شولو لیونی یا ماشوم غلا کول او د نور دفاع کې ولاړو همیشه څوک اصل له خلل هغه کې او د خلل به فرع تمزي تبعتا التابع والتابع التابع لا يفرد بالحكم 40 ماده ده 47 40 وفي عكسه هناك سلمانا والحكم معنی بدلیږي حکم بدلیږي ولهما د امام سے د امام ظفر رحم الله دلیل وورا دا قطع الطريق چې کوي کنه دا ټول یو فعل دی او په شریک د ټول نه صادر شوی دغه حد دی پدې کې ماشوم او لیوانه هغه د فعل له اعتبار شته دی نه نو د نور فعل چې کوم دی دا مکمل فعل نشو مکمل خدا غو دواړو سره وکنه مکمل فعل نشو د مکمل فعل هو کوم سزا دا ور کول نشو حد خود مکمل فعل سزا وا او د دې قلاو فعل خو بازي فعل شو او مکمل فعل سزا بازي فعل نه کنه پیږي په کما ده ولهما انه جنايه واحده چونکی جنایت یو ده قامت بالکل طول سره قائم ده فاذا لم يقع کله چې واقع نشو فعل بعضهم موجبا موجب نشو کان فعل الباقين بعض لله نو بعض لله نو فعل د باقی او بعد علت شي او حکم په علت پوره علت ثابتيږي بعض علت باندې وبه لا يثبت الحكم او دغه شان بعض علت باندې نه ثابتيږي حکم فصار كالخاطي مع العامد لك خاطي او عامد یو سړی قصدا بل وجني او بل کس نه خطا ولګیدلو او به مړ شو یو قصدا وجلو بل نه خطا نه په خطا باندې واسم قصاص نشته په دې عمدن عالم ختم شو ځکه فعل یو دی او د عمدن هغه بعضی فعل شو د مکمل فعل مرګ حکم بدن شي جاری کولای قصاص ولا واما ذو الرحم المحرمي وسك بدي قطع الطريق کی او بدي قافله کی ورونی بلاروزی دغه شان نکاحون وسی وراره اتری ذا رحم محرمي دیو بل نبه فقط قيل تاويله تاويل دادي ولسب
دا الا بده دي قطع الطريق الامان حد نه جاری کیږي چې دي قطع الطريق او دا کم کس چې قافله کې دي توجه دې مال شریک وي او قافله کې رواني نو دا خپل مال حصہ اخیسته ده الفاظ دیگر دا قطع الطريق په حق کې دا قافله محفوظه ده نه ذکر دي مال پکې دي لکه غنیمت نه څو غلا کوي مخکې ویلو کنه وګورئ فقط قيل التاويل اذا كان المال مشتركا كل مال مشترك بين المقطوع عليهم د دې او د مقتولې ترمنځ خو نه صحیح خبره ده نه ده صحیح خبره ده چې د قطع الطريق مال هغه قافله کې ویو کني وی د چا سره شریک په هر صورت الته ورور دی وراره دی ترې دی زوی دی په قافله کې لاس به ونم نه کټ کیږي کنه پیږي به اصحدار چې دا مطلق دی لأن الجنايه واحده جنايه یو دی علامه ذکرناه فالامتناع في حق البعض نشکل من په حق د بعضو کې رااله يوجب واجب امتناع په حق د باقیو کې بخلاف ما اذا كان فيه مستأمن ها توجه جی کبه قافله کې مستأمن پوهیږي کنه نو مستأمن مال پټول باندې لاس نه کټ کیږي او به قطع الطريق دغه قافله لوټ کړله نو ته وسوای کنه چې قافله کې د سیو کسو چې هغه مال غیر محفوظ لہذا لاس ټیکټ نشي وینا کنه یار دغه مال هم هغه پورې خاص هغه مال چې هغه غیر محفوظ نو قافله خو محفوظه وکنه یار بخلاف ما اذا كان فيهم كل شيء مقطوع عليهم كمستامن وي لان الامتناع في حقه لخلل ذکر منع دغه په حق دی او خلل د وجنه او فی اسمت چاغه په اسمت د مال لاغه کیوا او يخصون هغه باقي کې خاص اما هنا ازمن مسله کې هو قافله کې د څوک نشته چې مالی غیر معصوم وي الامتناع شر لخلل في الحرز اچھا زمون په مسله کې مولوی د ماشوم یا لیونه یا دارې محرم شکل قطع الطريق کی وی نو بده کې خټو ولا قافله دیو تغیر دیو د رسیله غیر محفوظه پیږي کنه لخلل في الحرز حرز کی خلل راغله دي او قافله ټول حرز واحد دی واذا سقط الحد صار القتل الى الاولياء الاكبر وګوري چې ماشوم په قافله قطع الطريق کې دي ور سره یو وایا لیونه دی یو وایا دارې محرم دی نبی خو دیو باندې حد نه جاری کیږي خو کدیو کوم مړی وغیرہ کړو به وای قصاص خو بالو کنه یار خدا خبر به اولیاء او توسپرو د مړی اولیاء او تعالی راځي قصاص ته لیکنه علی واذا سقط الحد کله چې حد ساقط شو صار القتل الى الاولياء وتبواوړي لظهور حق العبد زکدا حق زکه حق د عبد چې هغه ظاهر شو علما ذکرنا او دا خبره منګه مخکې ذکر کړي وا مخکې صفه کې ذکر شو فإن شاء کچره غو ته خو قتل لیکي او خو وا عفو عفدي وکي واذا قطع بعض القافله الطريق على بعض لم يجب الحد الاكبر غوري قافله کې بازي په بازو ډاکا واچولا کله څنګه به روي استعمال راکې به یل ته حد نه جاری کی وجه دې یو د مثال دی لکه یو کور کې چې یو د بل نه چپټ کی دغه قافله والو د پاره قافله غیر محفوظه و نو غیر محفوظ مال نه غیر محفوظ نه چې مال پټ کی خو حد نه وی کنه واذا قطع کله چې لار کټ کی بازي قافله کله چې کټ کی بازي قافله الطريق لار په بازو باندې نو واجبي کی حد وجه لان الحرز واحد حرز خو یو دی فصارت القافله كدار واحده ومن قطع الطريق ليلا او نهارا في المصر وبين الكوفة والحيرة فليس بقاطع الطريق وورم الاسم څوک چې د شپې یا د ورځې په خار کې یا خار ته نږدې لکه د کوفي او د هیري په منځ کې لار کټ کې ډاکه وکي نو دیو لاس باندې دیو باندې حد نه جاری کی پوهیږئ په دې قیاس خو تقاضا کوي چې حد جاری شو خو استحسان وایي چې نه جاری کی نور کیسې کو غوړیو دا ومن قطع الطريق څوک چې لار کټ کې لیلند شپې انهارن یا د ورځې فلم مصر بخار کې او بین الكوفه والحيره یا د کوفي او د هيري یو میله پورې لري زیتیو د دې په منځ کې فليس بقاطع الطريق نه د استحسانا وفي القياس قياس خو يكون قاطع الطريق شو دغه سره قاطع الطريق شو ادا امام شافعي رحم الله قول له ولقاطع الطريق شو قياس ولد سوي امام شافعي رحم الله ولي وی لوجوده حقیقتا قطع الطريق حقیقت کرا لانه کن ډاکه چولې بس صحیح ده تاسو پیږئ امام یوسف رحم الله رای وسورا کچری د خار نه بارو
اگر که خار ته نږدې و خو چې د خار نه بارو او به ډاکه واچوله بس بیا به حج جاري کوو اصل مسله خدا و چې نه خار کې جاري کولی شو نه خار ته نږدې خار نه بار نږدې بیا به هم نه جاري کوو کله به جاري کوو چې لورې چې ته تاسو پوهېږئ که نه وګورئ وعن ابي يوسف رحمه الله انه يجب الحد حد بجاري کېږي اذا كان خارج المصر کله چې د خار نه بارو وان كان بقربه اگر که د خار ته نږدې و وجه سره مولوي صاحب وایي چې د خار نه بارو اگر که نږدې و نو دا قافله دغه کس چا باندې چډاکه راله دا اوس چغې نشي والی دا اوس څه نشي کولی چې دته امداد د خار نه راورسېږي او د دې قطع الطریقو نه بچ کړي دا نه کېږي وګورئ لأنه لا يلحقه الغوث ځکه دته نه ملحق کېږي امداد وان وي مولوي صاحب نه بله مسله راواوره هغه وایي که په د ورځې په اسلحه باندې په ښار کې راګیر کو ورځې اسلحه باندې په کوم ځای کې ښار کې یا د شپې او په اسلحه راګیر کو او یا غټ لرګي باندې چې وجنې دې زر کوه مال روباسه د ورځې لرګي نه کا د ورځې اسلحه او د شپې اسلحه وه لرګي او راګیر یې کړلو نو بس دیو به قطع الطریق حسابېږي دیو باندې به حج جاري کېږي او نن سبا فتوا به دې پکار هم ده نن سبا داسې آلات راوتي د جنګ د څه ورته اسلحه داسې اسلحې دي چې هغو خلکو سره به بډې پتې هم پکې نه لګي هر ځای کې څوک دا کولی شي چې بس لوټي مال لوټ کړي دغه قصه ده که نه ګورئ ورته کوم ځای دی وانه ان قاتلوا شری دغه دی که نه ان قاتلوا نهارا کچری جنگ وکي د ورځې په اسلحې یا د شپې به په اسلحې او بالخشب یا بلرګي فهم قطع الطريق بوي وجه لأن السلا چې دا لا يلبثو دا وخناړې دي خو مخې سره سړی وجني او غوث امداد يبتئ بالليالي شپې خوړې ایر پورو راځي طالب خلک خوب نه رباسي راځي بل دا خو دې مولوي صاحب صاحب رایې ده ونحن نقول من خو ویلو که نه که خار کې و یا د خار تقریب و بیا به قطع الطریق نه حسابېږي حد به پرې نه جاري کوو نور تعذیر به وي که ونحن نقول ان قطع الطريق چې لقطع المارة دا کله کېږي چې خلک بلاره رواني او دا یې لاره کټ کړي دا له کېږي ولا يتحقق ذلك في المصر دا بخار کې نه کېږي وبقرب منه یا خار ته نږدې وجه سره خار کې یا خار ته نږدې به چا لاره نشي کټ کولی هغه به اواز وکړي خلک به راورسېږي قطع طریقو به کونه به ډنګې ومنډې وایي لأن الظاهره ځکه ظاهر چې لحوق د غوث دی هغه ملحق کېدل د امداد دی الا ان تاسو پوهېږئ خدا پاکستان کې مولوي صاحب سے بقول فتوا پکار ده افغانستان کې اوس زمونږ د کم قول له اصل په هغې فتوا پکار ده دغه هلته څوک اوس دا شی نشي کولی که اواز یې وکړو طالبان به راغلي او چې وی طالب رالی ټول خار نغله تختی وي داسې خلک وایه ښه الله پاک داسې روب پیدا کړي الا انهم یؤخذون برد المال ایصالا للحق البته دیو به نیول کېږي په رد المال باندې مال هم څنګه اخیستی دی صحیح ده حد خو نه جاري کوو دا به ولې تیخلو ایصالا للحق الى المستحق دې دپاره چې حق مستحق ته ورسوو ويؤدبون او ښه ادب به ورکوو ښه مضبوط ډانګي به وله رسا به دې کونو منډو هدایت به راوړي او زه به وله پې منډم ويحبسون ورسره به قید کېږي ارتکابهم ځکه دوی ارتکاب د جنایت کړی که نه یار او که قتل یې کړی و خار کې یا د خار ته نږدې به نو وایي حد خو نشته نور قصاص قصه خو به یي که نه فالامر فيه الى الاولیاء لما بینا خجی مولوي صاحب که یو سړی د بل په مرۍ غلی شو او مړی کو نو به قصدن کا مرۍ وله لاسې کې او مړی کو وایي دا قتل شبه خطا دی قصدن یې مړ کړی دی خو اعلی قتل یې پکې استعمال کړی نه ده چونکې قتل قصدن دی او قانون او قاعده دا ده چې کله قتل قصدن وي او قصاص ختم شي د کوم دیت راځي هغه به د قاتل په عقیله ونه وي څلور صورتونه کې قدرې کې لیکلي دي دیت چې دیت دا په قاتل باندې راځي په اولیاء عاقلو باندې نه وي کې ودا دی وره ومن خنق څوک چې غلی شي رجلا د بل سړي مرۍ حتى قتله فدیة والعاقلته عند ابي حنیفه رحمه الله
عقیله لیکلی دی دا خو دیت په عقیله ومانې دی دا قتل خطا کی حسابوي یار چا کی حسابوي قتل خطا کی ښه حتى قتلوا فدية على عقيلتين نبي حنيفة رحمه الله وهي مسألة القتل بالمثقل دا قتل مسألة دا بدرون شباني وسنبين في باب الديات إن شاء الله تعالى وإن خنق في المصر كي يسلي بمصر كي دا كاركو خلق وجل غير مرة بار يومان بمريق وتك دا وجنا بلم وجنا نوز بدانا ويچالكا دا هو قتل خطا ديني وجنو ونا دا سعيد پزمك كي فساد خوري مڑي كي لأنه صار سعي قتل به بدي بقتل ولا شيء لأنه صار سعيا في الأرض لكذا کوشش كون كده بزمك كده فساد فيدفع شره هذا الشر بختمكو أغادا بالقتل شمل بكو والله أعلم مرحلة كما قيدة مي چي ویلا شکل تو قصدن قتل وكي ديت بدي دلته نه چلےږي ښا بدي به سوچ کو چې دلته ول نه چلولې